صحابه کرام تلو کنه زنګل ته چرته تل په سفر باندې نو وی چې جی حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې وی چې جی صحابه کرام چې په زنګل کې ډېر خطرناک جناور دي ازمری دي پای کې شرمخان دي مونږ بوخري حضرت عمر رضی الله عنه لیکلو کړه یو خط ولېګو هغه بن بغیله اور پلا سره زنګل ته څنګه ورشه ودا خط پور غورځوي یو سیټ ته زنګل نه پاتې شي تاسو سټیب اوکې ادا به د شپې زنګل ته غورځوي وای ټیک ته امیر المؤمنین چې کله سبا صحابه کرام لاړه هلته په شپه راله زنګل نه یو طرف ته خپل خیمې خني کړې بیا زنګل ته شپې خط گزار هغې کې حضرت عمر رضی الله عنه دا لیکلي چې ای د زنګل زناورو یاد ساتئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ستاسو په دې لاره باندې تېرېږي خو چېرته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته تکلیف او نقصان نه رسوي ګینې الله جل شانه به تباه او برباد نو چې دا خط څنګه ور وغورځېدو هغې ته زناور او خط نه دی کتلی زناور خو په خط نه پوهېږي نو د حضرت عمر د خط دومره اثر و چې سبا له خلکو ورته صحابه کرامو د ټول زناور په قطار کې هغه روان په یو بل پسې زنګل یې پرېښودو زنګل یې پرېښودو چا په خط باندې حضرت عمر رضی الله تعالی په خط باندې داسې واقع مې ته دریای نیل کړی وه که نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دریای نیل به وچېدو هر کال د مصر چې کوم دریای نیل کله چې مصر فتح شو د هغې ګورنر حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی په زمانه کې ګورنر یې هغه و هلته د خلکو یو رسم هغه رسم دا و چې دریای نیل چې به کله وچ نو خلکو ته بیا تکلیف ځکه اوبه به نه وي د خلکو فصل به هم خرابېدو نسل به هم خرابېدو چې اوبه نه وي بیا حالات خراب وي دا دریای نیل به هر کال وچېدو دا شیطان نه دی ده به داسې کار وکړه نه چې ده به ورته یو ورخ پې ورته ووهو دې اوبو ته اوبه به نه راتلې دریای نیل ته هغه به وچ شو نو بیا دا شیطان دی له په یو زمانه کې راغلی چې مال یو چل راځي دا به جاري شي وایي څه چل دی وایي تاسو یو ښکلې جینۍ وګورئ مستریانو ته یې وي یو ښکلې یو جینۍ وګورئ هغه سنبال کړئ او بیا حلاله کړئ او دې دریاب ته ورغورځوئ نو دا دریاب به جاري شي دا ولې شیطان مشوره ورکړه بس هغې وي ټیک ته هغې چې هغه دریاب وچ شو هغې زنانه ماشومه هغې حلاله کړه سنبال کړې او ور ویې غورځوله هغې ته بس دریای نیل جاري شو دا به سره شیطان هر کال دا چل کو هلته به ورته وټه وواله ورخ به ورته ووهو لار به ورته بنده کړه اوبو ته او بیا به دي خو هغه رسم یې وله جوړ کړی و لکه زموږ چې څنګه په تعویض باندې یقیني صحیح ده غلط څیزونه واچوي لاس ته هغه څیزونه واچوه تور تور که نه دا ناروا دي ګورئ نبي علیه صلات وسلام وفرمیل چا چې دا څیزونه لاسونو ته مرۍ ته واچول که نه دا موږ چې وایو دا په جبې کې اچوي دا په پلانکي کې اچوي پلانکي کې دا ګورئ ناروا دي نبي علیه السلام وفرمیل دا چې چا واچول او دی مړ شو که نه او دا څیز یې په لاس و وایي دا د عیسایانو او د یهودیانو په مقبره کې خښ کې د مسلمانانو په مقبره کې به نه ښخوي دا به د مسلمانانو په مقبره کې سړی وایي نه ښخوي خاص حدیث شریف کې راځي دا څیزونه ټیک نه دي په دې څیزونه زموږ څنګه یقیني دا شیطان په دې کې د الکشن اثر غورځولی موږ یې کار وشو سیسټیک شو کار وشو دا خو صحیح تعویض هغه خو زه نه وایم د قرآن او د حدیث چې کوم موافق تعویض هغه خو جایز دي څه نقصان پکې نشته او دا کوډې موډې او دا څیزونه دا فضولیات دا د انسان عقیده خرابوي دا شیطان پکې الکشن اثر واچوي خلک وایي دې سره کار کېږي نور خبر نه دا شیطان هغه شان چل کړی د عمر رضی الله عنه په دور کې چې بیا څنګه هلته دا ډېر زمانې دا رسم راوړل هر کال بیا ښکلې جینۍ به یې راوسته هغه بیا حلاله کړه ور به یې غورځوله حضرت عمرو بن العاص خطر ولېږو نه صبر وکړې دا چلو نه کوې چېرته ماشومه حلاله نه کوې صبر وکړه زه حضرت عمر ته وایم رضی الله تعالی عنه ته هغه ته خط ولېږو امیر المؤمنین دلته خو داسې رسم دی بس څه وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې زه دریای نیل ته خط لېږم او دا خط به ورته ورغورځې بیا ګورو چې څه کېږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خط ولیږو ویې لیکو من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر دا د امیر المؤمنین د طرفه دی دا خط دریای نیل ته بیا ورته وایي اما بعد د دې نه پس ای دریای نیل یو خبره واوره چې ان كنت تجري من قبلك فلا تجري ای دریای نیل که ته خپله خوښه چلیږي که نه چې بالکل اونه چلیږي وان كان الله الواحد القهار يجريك او که ته هغه یو زورور ذات چلی چېرته که نه دریای نیل والا ته تکلیف دی او زه د الله نه سوال کومه چې الله ته جاري کړي حضرت عمرو بن العاص ته دا خط دریای نیل ته وغورځوه دا خط چې حضرت عمرو بن العاص ته ورسېدو مصر ته هغه خط راواغوستو دلته دریای نیل ته وغورځو سبا چې خلک راپاڅېده دریای نیل 14 لاس اوچت بیدو 14 ګزه بره بیدو او د هغې زمانې نه پس علما کرام لیکلي بیا چېرته دریای نیل کې دا څیز نه راغلی چې دریای نیل وچ شوی چېرته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمر کرامات